بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النهي. اجي موږ ویلو په دې فصل کې مجموعي تور باندې پنځه بحث دي. اول نمبر تقسیم تعریف د نهي کو. نهي لغت کې منع ته ویل کېږي او په اصطلاح کې هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. دا د قائل قول دی چې غیر ته کوي او ځان پکې لوی غني هم او صيغه پکې د لا تفعل استعمالي. موږ ویلو د لا تفعل د صيغه نه هر هغه صيغه مراد ده چې هغه کې ترک فعل طلب کیږي او اخر ساکني. دویم بحث کې د قبح په اعتبار سره د منهیان هو تقسیم کړو. دا ویلیو چې الله جل شانو حکیم ذات دی. د کوم شي نه چې منع وکي حکمت تقاضا ده چې هغه شي کې به قبحي. نو بدغه قبح په اعتبار سره منهیان هو اولا دو قسم دي. یو ته ویل کېږي قبیح لعینه، بل ته ویل کېږي قبیح لغیره. قبیح لعینه تعریف ده داغه منهیان هو ته ویل کېږي چې د کومې معنی د وجې نه پکې قبح راغلي دغه د دې په ذات کې وي. د دې په مقابله کې قبیح لغیره هغه منهیان هو ته ویل کېږي چې د کومې معنی د وجې نه پکې قبح راغلي دغه معنی غیر کې وي. بے قبیح لعینه دو اقسام دی او بشری کې یو حکم دی. قبیح لعینه وضعی او قبیح لعینه شرعی. توجه ده لکه قبیح لعینه وضعی داغه منهیان هو ته ویل کېږي چې د کومې معنی د وجې نه پکې قبحي هغه د دې په ذات کې او عقل د قبح ادراک کولی شي. او دې لپاره مثال ورکړو لکه عبس کار شو، کفر شو. او دویم نمبر قبیح لعینه شرعی دا هغه منهیان هو ته ویل کېږي چې دې کې قبح ذاتی وي د کومې معنی د وجې نه پکې قبح هغې ذات کې او دغه قبح ادراک عقل نشي کولی. شریعت راته وایي چې دا قبیح دی او دا نه دی. شریعت ویلي دا قبیح دی. لکه د بې اودسه سړي مونځ او دغه شان د حر بیعه او د ملاقیح او مزامین بیعه کجی به د قبیح لعینه د دواړو اقسام مشترک حکم داده چې دا به باطل وي، دا به اصلا غیر مشروع وي. په دې باندې به یو حکم شرعي هم نه مرتب کیږي. دا به باطل وي یعنی اصلا بغیر مشروع وي، یعنی یو شرعي حکم په نه مرتب کیږي. دویم نمبر به قبیح لغیره او دا غیم دو اقسامو. اول قبیح لغیره مجاورتن ده دا هغه منهیان هو ته ویل کېږي چې دې کې ذاتی قبح نه وي د غیر د وجې نه راغلی وي او دغه غیر چې دی دا وصف لازم د منهیان هو سره نه وي، مجاور وي. کله منهیان هو سره وي او کله نه وي. لکه مثال بیع وقت الاذان وقت الاذان جمعه اول اذان چې وشي به بیع کول بیع بذاته دې کې څه قبح نشته. قبح به غیر د وجې نه راغلی چې هغه خلل راځي په سعی الى الجمعه کې او د سعی الى الجمعه د بینه او بیع د سعی الى الجمعه نه جدا کیږي. داسې وایه او دا خلل په سعی کې دا د بیع نه او بیع د خلل په سعی نه جدا کیږي. هغه څنګه دواړه چې موجود دي دغه مثال بیع کوي د اذان اول نه بس نه خلل په سعی کې رااله او بیع چې بل ټیم کې کوي خلل په سعی کې نشته. او که شری د بیع نه علاوه نور څه کارونه کوي چې دا جما ما کوي اذان نه په اذان اول نه بس نو خلل په سعی کې موجود دی او بیع نشته. دا څه شو وسپې مجاور دغه د وی کنه کلی او کلی نه لنډه دا د چا د وجه نه چې قبح ده هغه غیر دی او
لازم غیر نه دی کلی کلنی مرګرته کمزورې ده او کله چې ستا مرګره کنه او قبیح سړی خو ستا مرګرتوب ورسره کمزورې به ډېر نه خرابوي نو منیانو ته ډېر نقصان نه ورکوي صرف او صرف کراهت پیدا کوي شرعي احکام په مرتب کیږي سره د کراهته دا غیر لپاره مثال دغه سایو مثال هو شو کنه بل مثال په ارض مغصوبه باندې منځ کول له منځ کیږي کرم کراهت پکې دي بل مثال په حالت د حیض کې وتی کول دي شرعي احکام په مرتب کیږي وتی حسابي کې هو کراهت پکې دي تر دې چې محلل چې دي کمی خزه د چې درې طلاق ملاو شوی او به ور سره بل بدینه نکاح وکي چې اول خاون له جایز کی نو هغه که حیض په دوران کې ودی وکیم اول له جایز کی به طلاق ورکي وي د تیر شول او سنیکا کوي تاسو پوهیږئ څلورم نمبر قبیح لغیره وصفا دا اهم دی دا هغه منهیان هو ته ویل کیږي چې د کومه معنی د وجنه بکی قبح راغلی دا بغیر کی به الفاظ دیگر قبح بکی د غیر نه راغلی او دا غیر وصف لازم وي منهیان هو نه جدا کیږي لکه د دې لپاره مثال ورکړې به فاسده کی کله شرط مثلا د شرط د وجنه به فاسده شوی دا د شرط وصف لازم د مثالونه روان دي او دغه یوم النحر بورز باندې روزنی ولدي نو هغه کې کراهت هغه د اعراض عن الضیافت په وجه باندې عن ضیافت الله په وجه او کروجنی سی ور سره لازم دي چونکه دلته د غیر د وجنا منهیان هو کې قبح راغلی خدا غیر لازم دي مرګرته کې د منهیان هو سره نو فسادم قوی دی ښا الکه دینه معلومه شو لکه اوټ خبره کومه مرګره چی کنه مرګره ټول لوب پاغه کی چې مرګره جوړه صحیح سره مرګره جوړوا سبق شوقي سره به مرګره جوړه نیک سره حدیث کې راځي الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل سره د خپل ورور په دین باندې نو پکار د چې مرګره د مرګري په دین باندې مرګره چې جوړه اول و د نظر کوه د مرګرته قابل لکنه دي لا تسأل عن المرء واسأل قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي هم چې دا ویل سبعی معلقه کې ده کنه برحال مرګري کې ټول لو بای ها یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا رسې بدی باندې خمخ کې راځي دریم بحث کې به افعال تقسیم کړي او دو اقسام او افعال حیثیه شرعیه افعال حیثیه او تعریف هم کړي او هغه افعال ته ویل کېږي چې په حس معلومیږي او شریعه غي ته وي چې داغي افعال قبح یا حسن په حس نه معلومیږي شریعت براته وي چې دې کې حسن دې کې قبح ده او بل تعریف افعال حیثیه غفال ته ویل کېږي چې د شریعت د ورود د مخ کې بکم اندازو بعد ورود شریعت هما غشانی هیڅ تبدیلی پکې را نشي او شریعه غي ته ویل کېږي چې شریعت د مخ کې یو شانو او بعد ورود شریعت بدل شي لکه صلات دعا ته ویل کېدلو شریعت نه بس د خاص مونږ چې ته مونږ وایو هغه ته ویل کېږي د شان زکات او اجر والا تاسو پوه نه شولې به دغه نفس تقسیم وشو دې دریم بحث کې دویمه مسله افعال حیثیه او شریعه او تعلق به د کم منهیانو سره نظمنګ د احناف مسلک ده دي چې د افعال حیثیه او تعلق به کشری قرینه به وره د افعال حیثیه او تعلق به د قبیح لعینه سره وي هکذا قرینه موجوده و بده خبره چې د لغیره سره دي شي نبی بدل غیره سره وي افعال شرعیه او تعلق به یعنی افعال شرعیه باندې چې نه وارد شي نو دا به د قبیح لغیره سره به تعلق وي قبیح لغیره وصفا سره هکذا قرینه موجوده و چې تعلق د قبیح لعینه سره شي نبی بل عینه سره وي امام شافعی رحم الله مسلک دا دی افعال کې حیثیه دي او کې شرعیه دي بهرحال د دې تعلق به د قبیح لعینه سره وي امام شافعی رحم الله د بار دلیل دا دی چې
الله جل شانو حکیم ذات دی چې د کوم شي نه نهي وکړله نهي تقاضا دا کوي چې په دغه شي کې قبح او قبح د کاملي او کامله قبح د قبیح لعینه کوي لکه څنګه چې امر مطلق راتللو تقاضا د حسن کوله او حسن کامل بکارو حسن لعینه هغه ته به رجع کېدل دلته بدی کوم لعینه تکیږي او زمونږ د حناف مسلک دا دی چې نجی ک قبیح لعینه سره افعال شرعیه باندې کنه هي وارد شي او تعلق ورلا قبیح لعینه سره جوړ کی نتخب به نه نفي جوړ کی او دا هټیک نه ده نو پر دلیل داسیو چې ونه دا بل نفي ده نه کې منهیان حکم فعل وی پاغه باندې د مخاطب قدرت وی کوي کولای شي او نفي کې د مخاطب قدرت په منفي فعل باندې نوي لکه ګلاس کې وبوي او امیس کا نه دا او کني وی ورته امیس کنه به نفي ده دویمه قانون دا دی دویم نمبر نهي کې چې کوم قبح راغلي د اقتضاء اندا ځکه الله حکیم ذات دی جل جلاله حکیم ذات د څنګه من وکینو تقاضا د قبح کوي نو قبح به څنګه رااله اقتضاء ان دو شو دریم قانون دا دی چې وشي ته حکم ورکینو اصل شی ور سره نه باطله او که اصل شی د کوم حکم سره باطل نو دغه باطل نو دغه حکم بزینی دا حکم به نه ورکه د درې مقدمه میخي وی کنه نو سراشه امام شافعي رحم الله تمنګوایو افعال شرعیه باندې چې نه یو وارد شي کله دې تعلق د لعینه سره جوړ کو نو به خو که مخاطب دا کار کوي شرعي احکام به نه مرتب کیږي نو شرعن باغه غیر مکلف وګرځي شرعن بدسي وای شرعن باغه احکام بزان احکام جاری کول چې دي هغه طاقت به بزان مې نه وي تاسو وای نه شولې افعال شرعیه او کې کچري تعلق د منګ لعینه سره جوړ کو دا خو افعال شرعیه دي نو مخاطب کار کیم شرعي احکام به نه مرتب کیږي نو احکام مرتب کول بر د بوز کې نه نه دا خو به نه شول دا خو به نه فشوله نفي کې احکام بزان څوک نشي مرتب کوله او به کس کیم نشي سکله حکم ځان باندې څنګه مرتب کی او نه کې خو بزان مرتب کوله شي کو بس کی ناجایز حکم به لګی دا ګاډي ټیکو نه کو نو کتیل عینی سره تعلق جوړ کی به خو شریع احکام بزان مرتب کیم نشي مرتب کوله په دغه صورت کې خو دوه نقصان وشو یو دریم وشو چې حکم دی په یو اصل باندې داسې حکم ولګاو چې اصل دی ورسره بدل کو نه نه نفي جوړه شول او دویم دا نه دویم په کې دا نقصان دی چې کوم دویمه مقدمه وا نه کوم قبح د اقتضاء ده او تا اصلا پیدا کړل ټیک کار دیونه کو لہذا دا څه بکو قبح بم ثابتو او نه بم نه بریګدو دا بالا کیږي چې تعلق د قبیله غیره سره جوړ کو وصفن سره نو ذاتن به مشروع وي نو نه به وی ښا شریع احکام بزان مرتب کولې شي طاقت کې شتره چې بزان احکام مرتب کې ځکه ذاتن مشروع شو وصفن بغیر مشروع د غیر د وجنه کې قبح راغلی دا او دا بداسي شي لکه جواهر چې کله خراب شي نو ذات خو باقی وي وصف کې نقصان راشي خلمل شي او دې لپاره شری مثال مشتره چې کده وقوف عرفین مخ کې سړی جماو کې حج باطل شي احکام مرتب کیږي مخ کې وزیر څه وکي اوبه ولدي حج قزام راوړي بهرحال ضروری ده شرایط د منازل وشي او محافظه د حدود وشي نه باد شي او قبح دام ثابت شي څو مباحث شدري سلورم باس کې موږ مثالونه ذکر کړو پنځانو متوجه شي اول مثال دا دی چې افعال شرعیه ده قبح به وارده شوی ده تعلق د قبیح لغیری سره جوړ شوی دی د غیر بار مثال لکه بیا کې چې سمن شراب مقرر شي نو دا افعال شرعیه دي نه به وارده شول دغه بیا مکوي او تعلق ول من قبیل غیری سره جوړ کو موږ ول بذاتن مشروع وي او وصفن بغیر مشروع وي شراب وبزيد ولا بایت مشتری پیسې ورکی قیمت دی ورکی تاسو به مجلس کې کني به فاسد دی
نو شرعي احکام مرتب کیږي قبضه وشي بای مشتری د مبيع مالک هم جوړیږي دلته قبح د سمن او بوجر غلي او سمن چری د بابا کی وصف لازم وکا او ذاتن بای ما المشروع د ځکه عقیدین موجود دي محل د بای موجود دي مبيع مثلا کتاب دي دویم مثالی اغا ربا د ربا زدي سلیمانی غنم خرڅومه په زید باندې اغه من راکې یو زور لا په کم من ور کومه ندا ربا ده ذاتن مشروع ده د سی وایا افعال شرعیه دي نه به وارده شوی ده تعلق د قبیل غیره سره ده ذاتن مشروع ده څنګه ذاتن مشروع ده عقیدینو کې اهلیت شته مبيع محل د بای ده البته غیر د وجنه بکه غو بحر غلی ده غیر څوک دی اغه زیادت دی او زیادت په دغه کې خامخای بدی بیان وصف لازم د وجه نشوله دریم مثالی د شرط فاسد په وجه باندې چې بیا فاسد شي زبدي سړي باندې کتاب ور خرڅوم ورته به یو مش بزه کتاب کې خپل مطالعه کوم نه به در کومه نو دلته افعال شرعیه دي نه به وارد شوی تعلق د قبیل غیری سره جوړ شوی دی ذاتن مشروع د زکه چې عقیدین موجود دي کتاب محل به دی بیان شوی دا غیر د وجنه قبح راغلی غ شرط دی شرط د شی سره لازم وي او غیرم وي څلورم مثال صوم یوم النهر ایو سره نظر ومني اچھا جی دغه ډاکټر بورز باندې مثلا روزنی ولدي دا ذاتن مشروع دا افعال حسیه د روزنی ول شرعیه دی ما شرعیه نه به وارد شوی دا تعلق د قبیل غیری سره دی نو دا ذاتن مشروع ده ولی روزنی سی تعریف د روزه شته کنه صبح صادق نه تر غروب پورې خوراک سکاک جما نزان منی کینې تم شته او قبح بکر غیر د وجه راغلی د څوک دی غیره هغه اعراض ان ضیافت الله دی او دا لازم دی دروجنی ولا سره چروجنی سی دا ور سره وی نو دا ذاتن مشروع ده که څوک نظر ومني نظر صحیح دی او وصفن غیر مشروع ده که روزه ونی سی ګناګاری کې دی معنی تاسو پیږئ بل مثال پنځم نمبر اوقات مکروهو کې منځ کول افعال حیثیت شرعیه دي نه به وارد شوی دا تعلق د قبیح لعینه سره ده لغیره سره ده ذاتن مشروع دي ځکه منځ کوي څنګه چې عام اوقات کې منځ کیږي دي کوم کیږي وصفن غیر مشروع ده وقت کې کراهت ده وقت د من خارج ده د غیر د وجنب کې قبح رااله ځکه وقت خود من د بار ضرب ده ضرب د شه د مضروب نه چوي خارج وي خود د دې ضرب د وجه نه مضروب صلات کې نقصان پیدا کیږي دا ولی وایي ځکه سبب هم دی کنه اقسم کړي وي کنه برحال د وقت تعلق د روزه سره زید دی او د من سره کم دی نو که څوک ادا کوي منځ ادا کوي نو ناقص ادا کیږي نو که کامل لازم شوی یو په اوقات مکروه کې ادا کوي نو سبب کامل شي ادم کامل پکار ده نو دلته خو ناقص سره نه بسي خو که شروع پکې وکي شروع نو سر تر رسول يرست قضا وړل لازم دي لازم النفل بالشروع پکې راځي شروع باندې به لازميږي او بغټ اختر ورس کې څوک روزه شروع کی نو الته د وخت تعلق مضبوط دی د روزه سره په تعریف جزء دی نو پریک دی به ورستو به لازم هم د قضا وړل نه دي فساد قوي دي پنځم بحث کې توجه جی په دې کې درې اعتراض او دغه جوابونه مخکینو قاعده باندې مسلو باندې اول اعتراض دا چې زه به دروخه ما حنافو افعال شرعیه به نه به وارد شي وي پکار بداوی چې تعلق د قبیح لغیری سره جوړ شوی وي ذاتن مشروع او وصفن غیر مشروع شرعي احکام به مرتب کېدل تاسو به هغه قبیح لعینه سره متعلق کوي یو شرعي حکم به مرتب کوي باطل ګرځوي څوک د جی نکاح دا نکاح چې کله بلا گواهان وشي نکاح افعال شرعیه دا بغیر د گواهانو چې وشي تاسو حنا فائدہ باطل ده نه په خوان مہر لازمیږي او نه په خزب معنی لازم ده چې خوان کور ته لاړ شي قدرت دوتی او تور کی شرعي احکام نه لازم نه مرتب کیږي الکه دا خو افعال شرعیه دي په کار دي مرتب شوی وي دا غي جواب دار مولوی نکاح باندې نه نه دا وارده نفي به وارده ده لا نکاح الا بشهود نفي ده
دویم جواب اداره کته چې نفي معنی ده نه ده نو به بل جواب دار ګوري یو عقد نکاح کول دي یو د دې مقصود دی چې هغه خزه حلالې دل دي وتی حلالې دل دي خاون لا وصف دی وصف یو عقد نکاح ده ذاتی نکاح یو وصف نکاح ده خزه خاون له حلالې دل او په نکاح کې دا وصف نکاح مقصود دی گویا دا ذات دی او دلته چې قبح حلاله بکې بلا شهودي هغه حرمت دی او مقصود په نکاح کې حلت خزه حلال دل خاون لا نه پیږي به نو کوم چې مقصود اگر که ذات ده خود دې قبح تعلق قبح زد داغه سره د چې قبح حلاله حرمت را له حلت ختم کو مقصود نکاح فوت شولا نه چې مقصود نکاح فوت شولا نو بذات نکاح عقد نکاح به من کوڅ او موږ دا پسیم لا ویلو چې مقصود نکاح چې دا گویا دا چې دا لکه هین نکاح چې هغه فوت شول نکاح فوت شول نه ځکه موږ وایو شریعه کام نه مرتب کیږي ځکه نکاح نشته به ووري جواب یو عقد نکاح دا ذاتی نکاح عقدینو کړی دا محل موجود دی خزه بل وصف دی خزه خاون له حلال شي خو دې کې بلا شهود او قبح حلاله حرمت را لغه سره او هغه دغه مقصود نکاح حلت سره متضاد دی نه دغه قبح حلت ختمولو کوم چې مقصود نکاح وا نو چې حلت ختم کو مقصود نکاح ختم شولا نو نکاح کې به ثبات نه شو ځکه نکاح هم دغه لپاره کیږي نفس عقد نکاح باندې به څوک کی نو شریع احکام د مرتب کېدل لپاره ثبات نه شو نو شریع احکام نه مرتب کیږي ځکه مونږه تعلق ول د قبیله عینی سره جوړ کو تاسو په نه شوي دویم مثال داو معترض وایي در خیمه افعال حسیه بوي او تاسو به هم تعلق د لغیره وصفن سره جوړ کړی شریع احکام به مرتب کوي لکه غصب دی غصب کې چکلا مغصوب من ہوتا غاصب زمان ورکی نو غاصب د شی مغصوب مالک جوړیږي حکم مرتب شو غاصب د شی مملوک مالک جوړیږي حالانکه غصب افعال حسیاونه دي تعلق العینی سره بکار دا وایي شریع کوم نه مرتب کېدلې نه جواب داري ولې سیب دلته مجبوری ده نه دا چې غاصب توان غاصب معنی توان لازم دي مغصوب منه ته ورکی شرع د دې تقاضا کوي دا مامور به د دې کې حسن ده چې مغصوب منه ته د خپل شی مغصوب قیمت ملاو شي پوهیږي کنه نو دغه مامور به کوم حکم چې غاصب د مغصوب منه ته د شی مغصوب بدل ورکی بدل قیمت ورکی دغه د بار شرط داو چې د مغصوب منه د ملک نه به شی مغصوب وزي او د چا ملک ته بزي د غاصب دلته چې غاصب مالک جوړیږي دا د دې په وجه نه ده چې دا د افعال حسیه باندې نه وارده ده او دا شریع حکم به مرتب کیږي دی وجه نه ده بلکې شریع حکم دا مرتب شوی دی چې مقصود منه د قیمت ورکی ویګه کنه خو به دغه د بار شرط دار چې غاصب د مالک جوړ شي ندلته چې کوم شي کې حسن دی غاصب د مالک جوړ شي دا ورله شرط دی او شرط تابع وي د شی او د شی چې کوم حیثیت وي هغه د تابع وي نو د شرط ما حیثیت شو نو غاصب د مالک جوړ شي بده کې حسن رااله دې وجنه چې دې کوم مشروط او اصل چې هغه کې مقصود منه ته قیمت مقصود منه ته قیمت ورکولو هغه کې حسن دا هغه د حسن په وجه بده کې حسن رااله برحال لنډه دا دو قسمه تعبیر کولی شو یو دا چې منګه فافال حسیو باندې حکم نه دی مرتب کړي دا خو بنا بر شرط مرتب شوه او دویم دا دلته حکم مرتب کول مجبوری وا شرط درې می اعتراض بداو زب دروخه مفعال حسیه بوي نه به کې وارد شي وي تاسو به بهم قبیل غیره وصفن سره متعلق کړي احکام به مرتب کوي لکه زنا افعال حسیه ونه ده نه به وارد شوی ده تاسو وايي دې باندې شریع احکام مرتب کیږي حرمت مسارت ور سره ثابتيږي دا خو تاسو ناروا خپل اصول پر خودل تاسو ویل افعال حسیه او تعلق د چا سره لینی سره ندلتم جواب اورولې سي دلته مونږ وایو
اصل کې د حرمت مصاهرت کوم حکم دی دا په زنا باندې منهیان هو افعال حسیو باندې چې نه راغلی منهیان هو جوړ شوی دا اصلا باغی نه مرتب کیږي حرمت مصاهرت تعلق د منی ابو سره دی او به دغه ابو په واسطه باندې ولد جوړیږي نو ولد سره تعلق دی او دغه ولد کې هیڅ قسمه قبح نشته اته ګناه خو نه د کړي د الله مخلوق دی نو حرمت مصاهرت اصل کې ولد راولي او ولد به چون کې د دواړو جز دی د مور او بلار د ولد په واسطه باندې مور او بلار د یو بل اجزا او به د بلار اصول د مور اصول د بلار فرو د مور فرو او د مور فرو اصول د بلار د ماشوم شو په دې اعتبار سره څلور حرمات نور رال رسې په دې معنی کنه نو اصل په حرمت مصاهرت کې څوک شو ولد شو به چون کې ولد راضی کنه راضی پته نه لګي نو قاعده ویلی وا دلیل الشیء فی الامور الباطنه يقوم مقامه نو دلیل د شی وته ده زنا ده دغه وته په زید ولد ودرېدل ځکه ولد پته نه لګیدل نو د ولد والا حکم منګه د دې کوم قائم مقام دی وته غیتم ورکو حرمت مصاهرت وته مراولي او به د دې کوم دوايي و غیم راولي شهوت سره ټچ کول خلول او فرج داخل تکتل نو اصلا حکم بچا باندې راغلی ولد باندې معصیت سبب د حکم نه دی جوړ شوی خو به د شي دا زنا په زید ولد ودرېدل دا او څوک چې د بل په ځای ودري کې داغي حکم مخلي نو ولد ول حکم واخستلو نو بده اعتبار سره چې زنا په زید ولد ولاړه دا حسن بګې دی ها ځکه ولد کې خو نقصان نشته حرمت مصاهرت ذکر اوسته او بده اعتبار سره چې زنا دا دغه وجنه معصیت دې موږ حکم هم نه ورکو او دغه وجنه به منهیان هو دا او موږ شریع حکم به نم جاری کو به دغه حیثیت نه وینه شولې